دا وخت جی د لنډاکي چیک پوسټ صورتحال تاسو ته ښیو را سره د لیوي د پولیس اپریشن ټول اهلکار موجود دي د اوټ ډسټریکټ خلک علاوه نه د کم ځای دی سواد کې لاین را روان دي دغه یو لوی شکایت ته نو پراپر تاسو ته چې دا صورتحال ولې دومره ګمبیر شوی دی د گاړو والا ولې دا اوس یو گاړی دی د دوی غم شوی دی شموضوع ته تاسو لوکل د بریکوټ او جاوا تاسو شموضوع کې غم شوی دی د دې ټریفیک د وجې نه تاسو تم یو لوی تکلیف دی بابا تکلیف دی دا زرانه جاړي لاسنیوي لزان د سیدا پورې جی دا بابا د دې په شموضوع کې غم شوی دی او امبولانس دی لاړو چونکې دوی دلته په ساودي د لوکل خلکو ته یو لوی دشواري ده دا لاینونه تاسو ګورئ جی درې لاین رخ شوی دی دا تاسو ګورئ او دلته لوکل خلک جی دا مسلمان مګ د انګریز مګ دی کله مسلمان مګ خو مرګ آزاد کړي دا خلک لاړ شي مثال دا ما مسلمان وسه مړ دا حکومت د لار بن کړی نه تاسو دا راته وای تاسو نه امبولانس لاړو نه امبولانس موږ په بلار کې ولا پلان ټاکي موږ لاړو ها دا راته وای تاسو غم روان دي غم روان یو روډ بند دی دا راته تاسو ګورئ جی روډ بند دی بھائی خلکو ته یو لوی تکلیف دی د دې تکلیف صورتحال چې د ذمہوار د اوټ ډسټریکټ خلک دي چونکې هغوی نه پرېږدي بیا هم کوشش کوي دا لاینونه تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې چې درې لاینه رخ شوي دي خلاف ورزي کېږي بار بار د ټریفیک خلاف ورزي کېږي نو پکار دا ده چې مونږ دا خلاف ورزیانې نه کوو او دلته کې خلکو ته چې کم تکلیف دی دا هم تاسو ګورئ چې دې ته یې باقاعده تیږې ښودې دي لوی لوی په دې باندې هم ګاډي خېږي د کم لاینونه چې رخ شوي دا په دې ټایم کې 4 لاینه دا تاسو شماروئ زموږ په سکرین باندې نو دغه لاینونه چې کم رخ شوي دي د دې نه تاسو دا صورتحال اندازه والی دله دا خو یو لوی تشویشناک صورتحال دی نو په دې کې دا مونږ چې دی شپږ فوټه اخوا ودرېږئ ګڼه مه جوړوئ کرونا جوړیږي زه مردان یم تاسو واپس کړئ زه واپس شوی یم یا نه یم کرونا د ګڼې نه جوړیږي که نه دا کم حل دی د سره د حکومت د سره څه بنیاد نشته او تاسو سره راتلی دا راته وګورئ مونږ دواله دوا ونه شوه دوا ونه شوه دا راته ووایه چې تاسو دا ټریفیک د دې غاړې هم ولیدو اوس یې هم وینئ څومره د تشویش زه دا ویم که نه چې کرونا دوی وایي چې ګڼه مه جوړوئ کرونا جوړیږي نو کرونا خو د دې نه بله کرونا شته نه بالکل د دې نه بله کرونا شته تاسو به څومره تیل استعمال شوي څومره ګنټونه زمونږ د 500 روپو تیل اوسېده دا ګورئ جی کم خلک واپس کیږي هغوی هم په تشویش کې دي کم چې راځي هغه هم په تشویش کې دي دا یو لوی صورتحال دی او د دې د مخنیوي دپاره د اپریشن پولیس ورسره د ټریفیک پولیس چې دي ولاړ دي دا تاسو ګورئ چې کم گاړو لاینونه وران کړي نو دلته ورته بیا رکاوټونه جوړ کړی شوي دي چې دا ګاډي به په هېڅ قیمت دا درخواست دی که نه چې کم از کم تاسو چې ختلی یې سکون رانغی خو تکلیف ډېر دی او مونږ دعاګانې ستاسو دپاره کړي دي ستاسو دپاره مونږ جګړې کړي دي کړي کور کې مې په جګړې کړي دي بلکې نه توبه دا پازابي یا الله زما توبه ده دا خو مونږ چېرته داسې زندګي نه ولیدلي نو مونږ ستاسو څه خدمت وکړو چې اوبه ډوډۍ څه دلو مه کوئ خو داسې وکئ که نه چې مهرباني وکئ چې دې حکومت ته دا د خبر کوي چې دا کم تکلیف چې د مخکې نه د اوس راغلی که نه داسې تکلیف مونږ نه ولیدل مننه جي مهرباني دا خلک په لوی تشویش کې دي او د دې صورتحال چې دی تاسو ګورئ چې دا صورتحال په کومه طریقه پیش کوي نو د دې کم ټریفیک خلل چې جوړ شوی دی او کورس هغوی بار بار ټیکئ دا تیږې هم تاسو ته ښیو چې کمې تیږې ورته ښودي چې یاره دا تاسو لاین ما دغه کوئ او بیا هم لاین رانیږي نو دا ټول صورتحال که په دې سکرین باندې تاسو ګورئ نو دا رخ شوی دی 4 لاینه رخ شوي دي او دا بیا دلته کې په 2 لاینو کې کنورټ کېږي بیا یو لاین جوړیږي کم ګاډي چې واپس کېږي نو د هغې د وجې نه هم بیا ټریفیک بني کم چې د اوټ ډسټریکټ خلک ته هغوی ګیلې هم تاسو واورېدې چې یاره زمونږ غمونه شوي دي مونږ چونکې اخترو له راځو خلک داسې دي چې د دې ځای د هغه ځای ودونو کویدنې شوي دي نو دا ټول صورتحال بندیش د وجې نه دا یو ګاډی چې کم دی د دوی اوس یو ماشوم چې دی وفات شوی دی او د شموزو اوسېدونکي دي دوی ته چې څونه تکلیف دی نو دا ګاډی چې دی دا څومره
د تشویش نه تیریږي په دې کې کمی زنانه چې ناستې دي هغه جاړي دا وخت په جړه باندې دا ګورئ جی چې دا کم صورتحال دی دا مخامخ تاسو ته ښیو او تکلیف دی پیدل خلکو ته هم ترانسپورټرانو ته هم او د پروټو چې کم ګاډي دي هغوی ته هم نو د دې انتظامیه د دې ټیک کېدو کوشش کوي که تاسو څنګه په سکرین دا یو ملګری نه د پولیسو نو دوی دا په مخه وایي چې یاره دا لاینونه تاسو یو کوي او ګاډو والا نه مني او ګاډو والا چې کم ټریفیک قوانین ماتي نو د هغې د وجې نه دا صورتحال رخ شوی دی د دې صورتحال سره چې کوم د پروټو د سپلای کیږي نو په هغې کې ډېر زیات تکلیف دی دا اوس د پروټو سپلای لوکل کیږي دوی ته ډېر لوی تکلیف دی پروټ چې کوم وړی کیږي د ارلیګرین کوم فصل چې دی په هغې کې هم د دشوارۍ چې دی دغه دی دا کم بره خلک چې ولاړ دي دا هم په دې انتظار دي دا ګوره د پروټو بل ګاډی ځو خپل ملګري ته هم چې تاسو ته وښیي د پروټو ګاډي چې دی هغه دا بل ګاډی هم را روان دی نو د منډاونه چې کم پروټ ځي هغه په ټایم ونه رسي او د ارلیګرینو دا نازک فصل چې دی د خرابېدو سره مخامخ دی نو دلته لوکل زمیندار او منډای والا هم د پریشانۍ سره مخامخ دي دا کم ملګري چې دوی په دې انتظار دي چې یاره مونږ ډسټرکټ سوات ته په څه نه څه طریقه داخل شو نو دوی سره خبرې کوو د ملګري چرګان هم راغستې دي او ځان له سلنډر هم راغستی تاسو چېرته ځئ ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام والله موږ ملنګ جبې ته څومره دا څه موسیقه والله تا ته پته نه وه چې ملم جبه بنده ده نو بس څه به کې یاره دا کال کې دا یو ورځ راشي نو بیا موږ نه پرېږدي موږ د پېښور پېښور یې نو اوس داسې چل وکړه ګیس او غوړیار څه برابر دي او چرګان بس دا دلته باندې کوه یو ځای به وخورو صحیح ده صحیح ده ولې نه یار او ګاډی در سره څه دی ګاډی موږ سره سوزکې سار نه راغلي بس کله یو چیک پوسټ نه کله بل چیک پوسټ یو پکې ډېر واله مو خوړه ده راشه کم یو والو دا پکې ته او دا ملګري چې دي دا خو ټول د پېښور نه راغلي پېښور دي منظر پښتون والا ملګري دي دا پښتانه دي ها نو کم یو ما ته داسې پته وي چې کنه چې د عمران خان به دونه ظلم زیاتې کوي قسم په خدای ځان به مې سوځولی وي خوټ به مې نه وی ورکړی تا اوټ ورکړی دی ما اوټ ورکړی او غول مې خوړلی دي چې ورکړی مې دی اوس خفه زه ترې ډېر زیات خفه یم اوس به څه کوو بس اوس به داسې کوو بس ځان به باقي دلته په دې روډونو مړ کوو نور خو څه نه شو کولی نه دا ملم جبه د 16 تاریخ نه بعد چې تاسو لیدلی خبر لاکډاون صرف زمونږ د غریب دپاره دی غټ سرکاري دفتر یې نه دي بندې نه اوس د قومي اسمبلی ممبر هم واپس شو هغه واپس شو هر سړی ته خپه دی یو هم ته نه دی خوشحاله او ډېر ظلم زیاتې یې راغستی دی صحیح ملګري کمبل د شپې له راغستی راشه چېرته روانې ملنګ جبې ته څه له ځې چکر داسې څه کېدل تاسو کمبل هم راغستې اخلي دلته او که نه شپه به کوئ دا راته ووایه چې تاسو اوس واپس شئ دا ټماټر چرګان دا به بیا دا به سړک ته راوړو څه به کوو نو څه به کوو نه نو دلته یې پخو نه چې وخورو نو په دا ټایم خو د پخېدلو نه 4 بجې دي بالکل جی دا یو لوی تشویشناک صورتحال چې کم سیلګري د سیمې دي هغې ته کم ټورسټ چې دي هغه هم کوشش کوي خو چونکې حکومتي SOPs ریټ قایمول دا هم د انتظامیې کار دی دا ټول صورتحال پیش کول دا هم د انتظامیې کار دی نو په دې کې دا کم ګاډي چې د پروټو را روان دي کوشش کوو چې د دوی سره هم خبرې وکړو چې دا کم پروټ دی دوی ته څومره دشواري ده په دې پروټو وړو کې دا راځه تاسو ووایئ دا فروټ چېرته وړئ دا وړو بینډۍ ده جي څومره رکاوټ دی د دې د وجې نه ډېر زیات رکاوټ دی جي تقریبا 3 غنټې جي 3 غنټې جي ارلیګرین فصل زر خرابېږي نو دا څونه تاوان ستاسو کېږي روزانه ډېر تاوان کېږي جي ډېر زیات 3 غنټې لیټ شوی دا جي مقامي فروټ ارلیګرین شلتالان دا تاسو ګورئ زنګ په دې سکرین باندې چې دا د یو لوی دشوارۍ سره مخامخ دي د دې ټریفیک د هجوم د وجې نه ولې چې د آوټ ډسټرکټ خلک چې دی هغه وایي چې په هېڅ طریقه نه واپس کېږو نو د دې ټول صورتحال نه تاسو خبرولئ هیله لرو چې کوم ټورسټ حضرات دي هغه به د حکومتي د ریټ د SOPs په دې به عمل کوي ولې چې دلته کې د هغوی تلل چې دي ډېره ناممکنه ده یوه اداره نه ده بېشماره ادارې موجود دي د DC سوات د DPO سوات په دې باندې پوخ نظر دی ټایم په ټایم د دې پکچرز دي د دې واتساپ ګروپونو کې شیرینګ کېږي چې هېڅ قسمه داسې دلته کې غبن ونه شي حالات داسې جوړ نه شي چې د آوټ ډسټرکټ خلک هغه په اپروچ په سورس باندې پرېښودی شي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا لانډا کې چیک پوسټ سوات